الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره دا سورہ قیامت شروع کو نو قیامت د دغه ورځې اخیری په نومونو کې یو نوم دی نو یوم القیامه ورته وایي او قیامه د قیام د چې شینو ودرېدلو ته وایي نو قرآن کې دا هم راځي چې هغه ورځ یاده کوي یقوم الناس لرب العالمین چې ټول خلق به الله رب العالمین ته ودرېږي او دا صورت مکی صورت دی نو اهداف او موضوعات او هغه ادا کوي چې کوم په مکی صورتونو کې ذکر کیږي هغه توحید دی صداقت د قرآن دی صداقت الرسول دی او اثبات د قیامت دی یعنی بعث او نشر او حساب او کتاب خودلته چې کومه موضوع واحده ده په دې صورت کې نو هغه بعث بعد الموت دی یعنی د مرګ نه وروستو دوباره ژوندي کېدل دا داسې یو رکن دی د ارکانو د ایمان نه لکه څنګه چې توحید یو رکن دی دقسې دا هم یو رکن دی د مؤمن به دا عقیده چې زه به دوباره به الله ما را ژوندی کوي د کافر دا عقیده چې ما بیا دوباره نه را ژوندی کوي دا د مؤمن او د کافر فرق دی او دا محور الصورت دی دلته دا ټول صورت په دې باندې لګېدلی دی چې د قیامت ورځ حق ده قیامت را روان دی هلته به حساب کتاب کېږي هلته به کامیابي او ناکامي هلته به جنت ته تله او جهنم ته به تللي دا قسم ته موضوعات او په دې منځ کې ترغیب الی القرآن په دې منځ کې هم راغلی دی نو ځکه وایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې بې اندازې مهربان الرحیم زیات مهربان دی لا اقسم بیوم القیامه زما دې قسمی په ورځ د قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامه او زما دې قسمی په هغه نفس ځان ملامت کوونکي باندې دا په عربی کې دا قسم لا زائد راځي د سمانا نه د د معنا تاکید دی دلته خبره مضبوطول دي او الله رب العزت چې په کوم شي باندې قسم خوري نو دا د هغه شي عظمت شان ته هم اشاره او الله چې په کوم څیز باندې مخلوق باندې قسم خوري نو د هغې معنا دی چې دا ګواه دی دا مخلوق په دې خبره ګواه دی اوس د دې شریعت مطالعه چې تاسو کوئ او د اسلام نو قسم سوا د الله نه په بل چا باندې جایز نه دی خدا حکم د مخلوق دپاره دی چې مخلوق به سوا د خالق نه په بل چا باندې به قسم نه خوري اما خالق چې دی هغه دې قانون لاندې نه دی هغه په مخلوق باندې قسم خوړی شي هغه په خپل ځان باندې قسم خوړی شي په خپل صفاتو باندې قسم خوړی شي او په هر یو مخلوق باندې خپل باندې قسم خوړی شي
اسنه چې ځان له دا دلیل سات کې چې الله په قیامت قسم خوړلی دی او په نفس لوامه باندې قسم خوړی زم قسم په غیر الله باندې خورم. نو لام زائد شنو اقسم بیوم القیامه او اقسم بالنفس اللوامه ترجمه شوه. قسم په ورځ د قیامت باندې خورم او قسم په هغه نفس ملامته کوونکي باندې خورم. او جواب قسم محذوف دی، جواب قسم محذوف دی. هغه دا ده لتبعثن ولتحاسبن، ضرور به تاسو دوباره را ژوندي کیږئ او ضرور به تاسو سره حساب کتاب کیږي. دا جواب قسم دلته او قرینه په دې باندې ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. نو د قیامت ورځ دا خو ځان لږ د خبره ده او په دې صورت کې هم په دې باندې بحث دی. او نفس نه مراد انسانی نفس ته مراد دی، جمع نفوس ته. او دا نفس کار کیږي نه، دا اوسه پورې چا لیدلی نه دی. نفس او روح دا یو شی دی، دا چا اوسه پورې لیدلی نه دی. اوس داسې بزرګان را پیدا شوي یقین ځان له خبره ده، خدای به دې خبرې چې رښتیا بوي او که دروغ بوي خو یې موږ لیدلی دی. خو محمد مصطفی نه چې کله یهودو تپوس کړی و چې موږ ته د روح باره کې خبره وکړه، نو نبي علیه السلام غلی شه، معلومات ورسره نه و. نو وحی په انتظار کې نو وحی راله چې قل الروح من امر ربي، وایا روح دا زما د رب امر دی، هغه ځان سره ساتلی دی، د دې علم یې چاته نه دی ورکړی. نو تا ته د دې علم نه دی درکړی او ما ته نه دی راکړی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تاسو ته خو د الله د طرفه چې علم کومه حصه درکړی شوې ده دا ډېره لږه ده. څومره لږه ده؟ هغه خضر علیه السلام چې موسی علیه السلام ته وویلي چې کله دواړه په کشتۍ کې کېناسته او یو مرغۍ راغله او پرې غاړه باندې کېناسته او په چونچ کې د دې دغه نه د سمندر نه اوبه راوچتې کړې. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي موسی زما او ستا علم د الله د علم په نسبت داسې دی لکه د دې مرغۍ په دې مخوکه کې دا اوبه دې سمندر ته چې اوپلې او دې سمندر ته په نسبت باندې والي. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. او لوامه هغه نفس ته وایي چې هغه خپل ځان ملامته کوي. دا نفس چې د چا دی هغه صاحب نفس ملامته کوي. کله چې دی قبیح عمل ته، ناکار سوچونو ته، ناکار فکرونو ته، دنیا پرستی ته، بی دینۍ ته، بد عملی ته مایله کیږي، نو ورته وایي دا څه کې ویسه او کیسه، خبرې څنګه او عمل دې څنګه دی. دا نفس لوامه دی، ملامته کوونکی نفس دی. په خپل صاحب ټوکي، په هره بیکاره خبره باندې او په هره ناروا باندې ده. نو دا نفس مؤمنه دی، نفس متقیه دی. دا پرې پوهېږئ؟ نفس متقیه. همدغه علما ویلي دي چې مؤمن نه پیژني ځان، نو دغه د مؤمن نښه ده چې دی کله نارواو طرف ته جوکاویږي نو خپل نفس پې ټوکي، او کله چې نیکۍ ته دا کېږي جوکاویږي نو نفس به دی خوشحاله کوي چې شاباس کمال دی وکړه، کمال دی وکړه. اما کافر چې دی نو مؤمن چې خاوند د نفس لوامه چې نو چې کومه خبره کوي په خبره به سوچي، دا خبره مې وکړه د خدای د رضا ده که د شیطان د خوشحاله کولو خبره مې وکړه. او کوم عمل چې کوي په دې باندې بې فکري چې دا عمل مې د څه لپاره وکړو، دا د الله د رضا عمل دی او که دا د الله د خفه کولو عمل دی. د مؤمن به په خپل اقوالو افعالو باندې چیکي چیک. اما کافر آزاد دی، هغه شتر بې مهار دی، هغه اوښ دی چې پړی ته خلاص شي او اقال ته نه خلاص شي او په کوم طرف باندې ځي. هغه سوا د دې نه په بل څه کې نه سري چې خپل خواهشات او خپل لذایز او دا خپل ځان پای کې اوسروي او د هغه نفس هغه نه رامنې کوي، بلکې د هغه نفس په شا ټپی چې ورځه پې.
ایحسب الانسان آیا ګمان کوي انسان لن نجمع عظامه چې موږ به د هډوکي راټول نه کړو. یو مشرک منکر آخرت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته راغی او نبی علیہ السلام ته وایي چې اے محمد ما ته د قیامت باره کې څه خبرې وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هغه بیان وکړو. نو ورته وویلي چې اے محمد که قیامت واقعي قایم شي زه په تا ایمان نه راوړم او نه پرې قرآن ایمان راوړم. ځکه زه تا نه دا تپوس کوم چې دا انسان ریزي ریزي شي او پرې ځمکه کې خور اور شي دا د دې د هډوکي او د دې د اجزا به څوک راټولوي؟ نو الله فرمایل ایحسب الانسان آیا انسان منکر د قیامت نه او انسان منکر د بعث نه دی دا ګمان کوي لن نجمع عظامه چې موږ به دا هډوکي راټول نه کړو؟ دا پرېږده بلا حق ده قادرین علی ان نسوی بنانا نحن قادرین موږ طاقتور یو په دې چې برابر کړو موږ هغه بندونه د ګوتو ده دا د ګوتو دا بندونه نه دي دا بنان دي دا او دا پکې هغه بندونه دي او په ټول بدن کې د دې دا جوړ ورسل دا د ګران کار دی. دا ډېر پوټې پوټې اندامونه دي پوټې نه یو ګوته کې درې دغه دي او یوازې په ګوته کې درې نه دي په دې یو ګوته کې او په دې ګوته کې چې دا کمې قبې دي او کمې لکیرې دي دا بې شماره دي او دا داسې دي چې د دې ګوتې دا نښې دا په دا اربونو انسانان چې دي د هر یو ځان لدي. دا دې کې دا کلي کلي چې تاسو ګوته لګوئ نو دا د اربونو د کربونو انسانانو د هر چا د بل سره مشابه نه دي او د یو د بل سره پکې اشتباه نشته دی. د دې وجې نه علم حدیث کم نوې ساینس چې دنیا ته راوتی دی هغې دا خبره ثابته کړې ده چې د یو دا ګوته ټول اعتماد په ګوته باندې دی او ځکه اعتماد په ګوته باندې پاتې شو چې د یو انسان د ګوتې نښې دا د بل انسان د ګوتو د نښو نه بدلې دي. دا چې الله نه دي پیدا کړي دا چا پیدا کړه او دا کمال پکې د چا کې هوتل ادا وی چې څوک به راټول کي. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامه. دا خبره پرېږده اراده کوي انسان لیفجر امامه چې نسبت د دروغو کی هغه شي ته چې کوم مخکې را روان دی. معنا اصل کې لیفجر امامه نه دا ده اراده کوي انسان چې د فجور کی امامه خپل مخې ته معنا دا ده په ګناهونو باندې ورمنډه کی په لذاتو باندې ورمنډه کی په نارواو باندې ورمنډه کی او یسأل ایان یوم القیامه تپوس کوي چې ورځ د قیامت به کله دا استهزاء وي ټوکې کوي چې قیامت به کله. یو صحابي د پیغمبر خدا نه تپوس وکړ یا رسول الله متى الساعه؟ نبی کریم ورته جواب ورکړ ویلک فما اعددت لها ویلک فما اعددت هلاک شي څه تیاری دی ولا کړی دی چې د قیامت تپوس کې. د قیامت تپوس هغه خلک کوي چې قیامت نه مني. ځکه وایي یسأل ایان یوم القیامه اوس الله رب العزت فرمایي د قیامت حول او هیبت فاذا برق البصر کله چې اوپړکېږي سترګې ده وبپړکېږي سترګې متحیرې به شي حیرانې به شي وخسف القمر تور به شي سپومۍ رڼا به ختمه شي وجمع الشمس والقمر او راټول به کړی شي وکری نور او کری قمر دواړه به راټولې کړی شي او ختمې به کړی شي. یقول الانسان یومئذ این المفر وبوي انسان په دغه ورځ باندې این المفر کم خواته د تیښته. مفر چې مصدر میمی شي نو تیښته او چې ضرب شي نو زید تیښتې جواب به ملاو شي. علی الاعلان کلا چرته داسې نشي کېدی لا وزر لا ملجأ ولا مغیث. د وزر ترجمه زده کوي ښه لا وزر
وزر موږ د مرغۍ دی وزر ته م وایو، د چرګ دی وزر ته م وایو، خو وزر په عربۍ کې او دلته د وزر معنا ده ملجأ، نشته دی ځای د پناه، او ولا مغیث، نشته څوک فریاد رس په دې وخت کې چې ستاسو فریاد واوري. الی ربک یومئذ المستقر، خالص تا رب ته په دې ورځ باندې ځای د قراري دی، ټول خلک به الله ته ځي. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، خبر به ورکړی شي هر یو انسان ته، ینبأ الانسان خبر به کړی شي هر یو انسان، یومئذ په دغه ورځ باندې بما په هغې باندې قدمه چې د ورته وړاندې والی کړی دی د نیکو نه او د بدو نه، وما اخر او هغه چې د تېر وروستوالی کړی دی ټول به ورته مخې ته شي. بل الانسان علی نفسه بصیرتنا، بلکې انسان به یې په خپل ځان باندې لیدونکی پویا. هر سړي ته به پته ولګېږي، هر سړي ته به پته ولګي چې زه په څونه اوبو کې یم او زما څه حیثیت دی. ولو القا معاذیرا، اگر که پیش کې دی هر قسم عذرونه، نو معنا دا ده چې انسان به په خپل ځان باندې شاهدي، بصیرت معنا شاهدون، انسان به په خپل ځان باندې گواوي، اگر چې دی هر قسم ته عذرونه پیش کی، هیڅ قسم عذر به نه قبلیږي، ځکه چې انسان به آخر کې دا خبره وکړي چې زه د ځان نه علاوه، د ځان نه علاوه الله بل ګواه نه منم. نو الله وایي ښه نه مني، یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون. الله به پرې مخ خوله باندې مهر لګوي او لاسونه او خپې او اندامونه به په یو پړک باندې وایي په موږ دا کارونه کړي دي. دوی به بیا د خپلو سرمنو او اندامو ته وایي چې لما شاهدتم علینا، مونږ خو ستاسو رغټولو دپاره، ستاسو ر ښایسته کولو دپاره او ستاسو ر پړسولو دپاره موږ را حرام خورۍ کولې او دا هر څه کول، او تاسو اوس په موږ ګوۍ کوئ. نو اندامونه به ورته وایي چې موږ هغه خدای ګواه کړي وو، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، موږ هغه خدای ګویا کړي چې هر شی پرې ورځ ګویا کړی دی. نو دا خپل لاسونه خپې په موږ او تاسو باندې خلاف ګوی کوي، که به دې موږ ګناهونه کول، موږ حرام خوري کوله او موږ پې دا اندامونه غټول، دا اندامونه به زموږ خلاف ګوی وکړي چې موږ درته ویلو چې ته غلا کوه، موږ درته ویل چې ته زنا کوه، موږ درته ویل چې ته بدعملي او بدچلیني کوه، موږ درته ویل چې د خدای او رسول مخالفت کوه. د دې وجې نه قرآن زموږ استادو لپاره نصیحت دی. القرآن کتاب الوعظ والنصیحه، قرآن کم کتاب دی؟ د وعظ او نصیحت کتاب دی چې په دې باندې موږ سم نه شو نو په بأي حدیث بعده یؤمنون. د قرآن باندې زموږ او ستاسو اصلاح ونه شوه، دا راته ووایي چې بیا بل کوم کتاب دی چې زموږ او ستاسو اصلاح به په هغې باندې کېږي. الله زموږ او ستاسو عقاید او اعمال او د ژوند تمام معاملات د اسلام او د دین مطابق کی، او الله دې زموږ او ستاسو ټول نه راضي شي. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرار او لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهې کې، دې سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې له کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، بدقسمتۍ تباه کړي. زموږ ټولو په حالت باندې ربا زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، او الله جامعه تعلیم اسلام مندني آباد کړي. په هر لحاظ سره چې کمی دی الله د غیب د خزانو نه پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګان زړونه د آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړي. د دې قرضونو او ذاتي قرضونو نه به موږ خلاص کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. زموږ مشران کشران زنانه نارینه څونه مړي دي د مسلمانانو ټولو وخت، څونه بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد.